ګران اوریدونکو دی وخت کې مونږه د نوخار مشهور قانوندان او د کچېری صدر چې کوم دی سجاد صاحب مونږ سره موجود دی د سره شهزاد امین هم دی صدر صاحب دا سیول پروسیجر چې کومه مسله ده او د هړتالونه دي دی په باره کې تاسو څه وینا کول غواړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا سیول پروسیجر کې امندمنټ سکړي دي صوبایي ګورنمنت په ټول پاکستان کې په څلور واړو صوبو کې صرف دی کې پی کې دي امندمنټس کړي دي بغیر د څه کنسلټیشن نه بغیر د څه تحقیق نه بغیر د ججز انوالومنت نه های کورټ ججز چې کوم دي های کورټ وکلا چې کوم دي د هغې انوالومنت نه بغیر داسې قسم امندمنټس کړي دي چې مطلب هغه د عوامو لپاره دردسر دی نه صرف د هغې کړاو پکې زیات دی بلکې د هغې مطلب فیسز لحاظ سره د هغې هغه پروسیجر چې کومه ریګولر دلته چلېدو روټین کې چلېدو د هغې نه هټ کړي یو نوی شیز دی روغ کې دی چې هغې کې ډېر زیات پیچیدګیانې دي او عوامو ته ډېر زیات غټې مسلې راتلونکي دي بلکې پیدا شوي دي څه پکې دي کې مطلب شروع شوي هم دي اپیلز چې کوم دلته شوي د اپیل حق یې ختم کړی سیشن جج نه غریب عوام به سیشن جج ته به اپیل له راغه زیات تر بل ته روغ یو شوې دلته به وکیل چې کم فیس وایشتو لوکل وکیلان مو پکې دی به غریبانان پیش شو اوس به دی اپیل چې کوي عام اپلیکیشن باندې کا مطلب هغه خارج شوی ایکسپټ شو بل فریق په اپیل کوي یا په ټوټل کیس باندې دی به های کورټ ته ډایرکټ ځي نو په یو سیول ټرایل کې خو د دنیا اپلیکیشنز خلک ورکړي نو هر بیره به دی غریب د اپیل ته سیشن کورټ ته به نه راځي او دی به های کورټ ته ځي یو خدا د عوامو لپاره ډېر مطلب مضر ټایپ باندې قانون جوړ شوی دی سیکنډلی نارکاټکس کې چې کوم په سیګریټو کې هغه معافي غواړم عام لفظونو کې داسې چې په سیګریټو کې تاسو ونیوئ ته په 400 کې یا مطلب 900 نشه کې نو ته به های کورټ ته بیل لځي دلته خو به مطلب په آرام باندې سلو 500 ورځې د هغه ټریننګ اینډ ډیولپمنٹ ټایپ باندې به مو شو دی به جیل ته لاړو سزا به ورکړې شول ته سلو 500 ورځې 10 ورځې اوس به های کورټ کې پروتي خدای خبر میاش پروتي 2 میاشتې پروتي ډیر کیسونه خو پکې داسې چې غریبانان خبر هم نه وي بس سیګریټ ورپسې دی واچي یا مطلب 70 ګرام چرس ورپسې واچي هغه غریب پروتي نو دی کې په دې آمد کې وکلا روچت شوي دي او دی مطلب د عوامو لپاره روچت شوي دي او موږ کمپلیټ سټرایک کړی دی د حکومت ته دی غلطي فیصلې چې دی کې دی سیول امندمنټس کړي دي سیول سی پی سی کې امندمنټس کړي دي ځکه چې دا د عوامو لپاره او د وکلاو لپاره دواړو لپاره صدر صاحب دی کې خو لکه خلکو تم دی کې تکلیف دی خلکو کیسونه دي په عدالتو کې کنه تاسو چې کوم صوبایي یونین دی نو دای ای دی لپاره څه کوي سر زمونږ کې پی بار کونسل له ماشاءالله ډېر اکټیو دی ډېر اکټیو دی او ډېر کمپیټنټ لایرز دلته ناستي زمونږ کریمز دلته ناستي هغوی ماشاءالله نیګوسیشنز هم دې سره کړي دي د حکومت هټ درمي دا ده چې مونږ نه سټرایک منو نه مونږ د چا اورو مونږ به خپله کوو او خپله زمونږ ته سړله راځي بس مونږ به کوو د هغې نه علاوه دلته زمونږ میا جمشید الدین کاکا خیل ډېر آنست سړی دی ډېر کمپیټنټ سړی دی زمونږ ایم پی اے صاحب دی هغه مونږ دلته کنسلټ کو هغه ما ته خو د دې باره کې څه پته نشته بلا ایم پی اګانو ته مونږ کنسلټ کا چې دا تاسو پارلیمنټ کې څه پاس کړي دي بل زمونږ د کې پی مطلب ایکس رے روم دی دا د ایکس رے ماشین دی چې تاسو چې دلته تاسو یو شی وکړئ نور پاکستان کې به بیا هغه راځي نو زه خو د خپل بار کونسل رول ډېر اپریشیټ کوم چې هغه زموږ د های کورټ صدر صاحب زموږ د های کورټ چې کوم کابینټ دی زموږ مشران چې هلته کې مناست دي هغوی په ښه طریقې سره اول ښه کوشش کړی دی د سټرایک نه مخکې چې دا مسله دی هغې سره اوچته کړی شي او مطلب د دې د پراپر حل راوخ کې شي ځکه چې موږ د عوامو نه بېلېدی نه شو وکیل خو مطلب د عوامو د هیلپ دپاره ناست خو هغوی مطلب موږ داسې بېیارو مددګار خو نه شو پرېښوی چې موږ د مشرف دور کې کوم تحریک کړی د مارشالله دور کې مو کوم تحریک کړی هغه وکلا ټیکو او چې د غریب عوامو لپاره وکیلان راپاسي بس ای وکیلان غلط دي نو زه خو خپل مشران اپریشیټ کوم موږ سره ولاړو کلک مو سره ولاړو ډېره مهرباني صدر